د دغه خلکو سره د ناستې، د دغه خلکو سره د عشق، د دغه خلکو سره د مینې یو خبر ارته کوم او ستاسو په زړو باندې به ولګي. یو صاحب تیر دی نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت الله تعالی علیه، دا یو صاحب تیر دی، دا یو خلیفہ دی او دا داسې خلیفہ چې ټول عمر یې د بادشاهانو په دربارونو کې تیر کړو، ټول عمر یې په وزارتونو کې تیر کړو، ټول عمر یې چې لوی لوی چې کوم بادشاهان د وخت هغوی سره تیر کړو. امیر خسرو رحمت الله تعالی علیه، او امیر خسرو رحمت الله تعالی علیه دا د هندی او د فارسی یو لوی شاعر تیر دی، او کم از کم د اغي یو کم سل تصنیفات تی 99، او دا د نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت الله تعالی علیه خاص په خلفاو کې دی، بالکل په اولو کې. نو اولیاء سره د مینې او د محبت طرز او عشق سړی امیر خسرو نزدکا رحمت الله تعالی علیه. د اغي یو فارسی عبارت ارتوایما اغي نه مخکې وی چې نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت الله تعالی علیه دربار لا یو سائل راغی، سائل سوال کوونکی ورته فرمای قربان مال سره کړه، او دا دربارونه خو عین د پیغمبر علیه السلام د دربار عکاسی کا الته بچ څنګه طرزو دویم کوشش کا چې دغه طرز د پیغمبر علیه السلام دلتمی، ورته فرمای چې بچي حاضر وقت سنشتا، انتظار وکړه چې هر شی راغی دستابی، چې دربار شریف لا هر شی راغی دستابی. هفتاد الاولیاء یو کتاب دی، هغه دا خبره ذکر کړی دا وی چې 3 ورځې تیر شوې، 3 ورځې خو اتفاق نه د نظام الدین اولیاء رحمت الله تعالی علیه دربار له یو شی مرانغی، 3 ورځې تیر شوې. چې په اخر کې بیا دا سائلم تنگ شي کنه سوال کوونکی هغه خو بیا داسې خلک دي چې هغه خپل کار پسې ځي، چې کله تنگ شو او دای په مزاج باندې پوه شو چې نور صبر نشي کړای، وی چې خپل پیزار او پړې مبارکي رويستي نظام الدین اولیاء محبوب الہی وی چې هغه یو لا ورکړي چې دا وخلا او دا ځان له خرڅ کړه، دا وخلا دا ځان له خرڅ کړه، دا د ستاشوي. وی چې کله چې دا پړې مبارکي د نظام الدین اولیاء رواني کړی دی بل یاره باندې روان دی، وی چې په مخه کې ول امیر خسرو راغی رحمت الله تعالی علیه. وی چې کله چې امیر خسرو راغی دغه سائل تئی وی چې کوم زین رالی ستا بدن نزمال د مرشد خوشبوئی راځي، ته کوم زین رالی وی چې دی ورته چې ما ته خو نور پته نه لګي، هلته یو دربار دی نظام الدین اولیاء په نوم باندې، هغې دربار کې ما 3 ورځې تیرې کړې چې ماله به څراکه، 3 ورځ د ماته یو شی هم پکې میلاو نه شو. په آخر کې نظام الدین اولیاء راته فرمایي زما دا پړې وخله ځان له یې خرڅې کړه، هغه پړې ما سره دي چې کله امیر خسرو رحمت الله تعالی علیه دا پړې ولیدې، قدر زرگر شناست، قدر جوهر جوهری، د سرو زرو قیمت زرگر سره، د غمو قیمت هغه چا سره چې څوک د غمو کار کا، د پړو قیمت هغه چا سره چې څوک د مرشد په آدابو باندې پوهیږي، چې زما مرشد چې کله دا خدا پنه د نظام الدین اولیاء سیب دي ځکه د استاد بدن نه مال ده د هغه مبارک د مرشد د خوشبوئی هغه احساس ما ته وشو، ورته فرمایي اسی بیم خرڅي سودا کړی را سره، ورته فرمایي چې بالکل خرڅوم یا وی چې په دې وخت کې دې سره د هغه وخت 5 लाख نقرې وي، هغه زمانه هغه کوم هغه ټکی دي یا کوم د وخت زمانه چې کوم د پیسو نومو 15 لک روپۍ د سره په هغه حاضر وخت کې وي امیر خسرو رحمت الله تعالی علیه سره، وی چې ورته فرمایي چې دا 15 لک روپۍ غواړي او دا پنې مال راکي، هغه خو ډیر زیات زړه خشو، هغه ورته فرمایي چې بالکل یار کومه دا خو دومره روپۍ دي چې کېدای شي ماته نظام الدین اولیاء په دربار کې نه وای ملاو، دا خو د سوچ دی، دا پیسې مرته په حقیقت کې د نظام الدین اولیاء دربار نه ملاوږي. خسرو کمالات د چا کمالات دي؟ د خسرو کمالات خو د نظام الدین اولیاء کرامات او کمالات دي. هغه 15 لک روپۍ دله ورکړي او چې دا پڼې یې تر وخېشتې او واپسې کرا روان دی
څوک به یې زړه پورې نسی خسرو دا پړې په خپل سر باندې ایښي بره داس وی چې زړه پورې چې اونسم کم از کم زما سر په دې باندې بره راځي په سر باندې کېښودې نظام الدین اولیاء دربار له راغی چې کله پڼې ورسره نظام الدین اولیاء ولیدې چې دا خو ده حاصلې کړي دي ورته فرمایي څنګه دا حاصلې کړي ټوله قصه یې ورته وکړه وی چې داسې داسې ما حاصلې کړي 15 لکه روپۍ مولا ورکړي دا مې تر وخیشتې او په آخر کې ورته د مبارک ډېره یو ښایسته خبره کړې ده ورته فرمایي وی چې درویش برهمین گرفتن ای زما اماما زما ولی درویش ما نه عمده اوغوخته 5 लाख روپۍ یې رانه اوغوختې ورنه اگر جان و مال من به این گفتا والله دی ورته فرمایي چې که چېرته یې ما نه جان و مال په دغې پړو باندې اخیستی وی حاضر مې کردن ای زما مرشده که ما نه یې ځان او مال غوښتی وی ما به په پړو باندې ځانم قربان کړی